د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې کله زنانه مړه سي په داسې حالت کې چې د دې څخه خاوند راضي وي دا به جنت ته داخلیږي. یو واقعه کتاب راوړې ده چې یو سړی په سفر کلی خپلې زنانې ته داسې وصیت وکړي چې ته به زما اجازت بغیر د کوره نه وځې. چې کله د دې زنانې د کور سره د پلار کورولو، پلار یې ډېر سخت ناجوړه سلو. دا زنانه نبی علیه الصلاة وسلام ته راغله او پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله زه کولی سم چې د پلار پوښتنې ولاړه سم او ما ته خاوند اجازه نه ده راکړې. نبی علیه الصلاة وسلام ارشاد ته فرمایي چې ته د خپل خاوند تابعداري وکړه، دا ستا دپاره ډېر ښه دی. څو ورځې ما بعد هغه زنانه واپس بیا راله. نبی علیه الصلاة وسلام ته فرمایي چې زما پلار خو مړ سلو، زه کولی سم چې زه ولاړه سم. نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل چې ته د خپل خاوند اطاعت وکړه. چې کله پلار پټ سلو او پاتا شروع سوله، دا زنانه بیا نبی علیه الصلاة وسلام ته راله او پوښتنه ځینې وکړله چې ما ته اجازه ده. نبی علیه الصلاة وسلام ورته ارشاد ته فرمایي چې دا ستا دپاره بهتره ده چې په کور کې واوسېږې. څو ورځې ما بعد نبی علیه الصلاة وسلام هغه زنانه راوغوښتله او ورته وفرمایله چې ستا د اطاعت د وجې څخه الله جل جلاله ستا پلار ته بخښه وکړه چې تا د خپل خاوند اطاعت وکړي. ستا د اطاعت د وجې څخه الله جل جلاله ستا و پلار ته بخښه وکړه. قدرمنو مسلمانانو، خاوند ډېر حق لري. نن سبا زنانې چې کم وخت میړه د کوره ووځي، خاوند د کوره ووځي، دی بغیر اجازت بازارو ته ځي، نورو کورو ته ځي. روایت راځي چې کله زنانه د خپل خاوند اجازت بغیر د کوره ووځي او په هغه ټیم کې فرض لمونځ وکړي، د ماپښین لمونځ یا د مازدیګر لمونځ، د میړه بغیر دا وتلي او د دې لمونځ نه قبلیږي. او روایت راوړي چې تر هغه وخته پر دې زنانه د الله لعنت ووري چې تر څو پرې دا برته واپس کور ته راځي. قدرمنو مسلمانانو، نن سبا په بازارو کې، نن سبا په کوڅو کې هر ځای به تاسو ته زنانې په مخه راځي. سمې بازار کې پوښتنه وکړه چې سمې بازار کې به زنانې د خپل خاوند څخه اجازت نه اخیستې. قدرمنو مسلمانانو، چې یار زنانه راوځي بیا پر دې د الله لعنت ووري، بیا هغه بازار د استداته دې بازار ته الله پاک د شیطانانو کور ویلی دی یا د شیطان کور سي، بیا لعنتونه پر ووري. بل خوا د بد نظري او په دې بازار کې بیا برکت ته کم ځای راځي، پر رزقو کې به کم ځای برکت راسي، زموږ په بچان کې به برکت څنګه راسي. بل روایت راوړي نبی علیه الصلاة وسلام ارشاد دی چې کله زنانه د 15 وختو لمنځو پابندي کوي او د روژې د میاشتې روژې ونیسي په پابندي سره او د خپل شرمګاه حفاظت وکړي او د خپل خاوند اطاعت وکړي، الله جل جلاله به جنت ته داخلوي. نبی علیه الصلاة وسلام ارشاد دی چې کله زه دوزخ کې ما وکتله په دې کې اکثره زنانې ولې. ما پوښتنه وکړه چې دا ولې؟ یو صحابي فرمایي چې ما د نبی علیه الصلاة وسلام څخه پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله دا ولې زنانې په دوزخ کې زیاتې ولې؟ نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایل چې زنانې خو زیاته اکثره زنانې داسې لعنت وایي او پر خپلو کوچنیانو لعنت وایي او په آپس کې یو د بله زنانې پر بله لعنت سره وایي. قدرمنو مسلمانانو، اکثره زنانې داسې شراوي، داسې بدې خولې پرې کوي، خپل زوی ته خپل رور ته داسې ښکنځل کوي او بد الفاظ وایي. بل روایت راوړي چې کله ما نبی علیه الصلاة وسلام ارشاد دی چې کله ما په جنت کې وکتله په دې کې اکثره زنانې کمې ولې او ما پوښتنه وکړه چې زنانې چیرې دي؟ جواب راکړل سلو چې زنانې خو د خپلو سونا، د خپلو سنگار،
د خپلو ښایستو کپړو او د خپلو رنګینو کپړو د وجې څخه دا زنانې د خپل اعمال د وجې څخه دی غافله دي او دی د جنت څخه په دا وجه دی کمې دي چې زنانه د لمانځه په ټیم کې د لمانځه پروا نه لري او د روژې په ټیم کې د روژې پروا نه لري. قدرمنو مسلمانانو زنانو خو یار خدایي ډېرې کمزوري دي په دې زنانو ته ناقصات العقل ول سوي دي چې دا ناقصې دي ځکه د نارینه دا نمی دی دې ته هره میاشت ناجوړي راځي یار خو د ناجوړي د وجې څخه دا نمی ده بیا بل دا په عبادت کې ډېره لاپرواهي کوي. قدرمنو مسلمانانو الله جل جلاله دې زموږ دې پر زنانو باندې رحم وکړي. الله پاک دې د عبادت توفیق ورکړي. واخر دعوانا